یو کس وایي چې زما والد صاحب بیمارو او والدې مې دا الفاظ ویلي چې د بیماری ښه شي نو زه به دا څاروی خیرات کوم. اوس د دې څاروي د خیرات بهترینه طریقه څه ده؟ د خیرات کولو عموما مطلب همدغه وي چې زه به دا ذبح کړم او بیا به د هغې غوښه په فقراو کې تقسیم کړم. نو دې ته منښته وایي او د دې طریقه دا ده چې دا څاروی ذبح کړي په فقراو کې دا غوښه تقسیم کړي او په خپله ترېنه نه خوري او نه دې په خپل بال بچ خوري. یو کس وایي چې زه طالب علم یم او په مدرسه کې سبق ویم لیکن زما مور او پلار وایي چې مدرسه پرېږده خو زما شوق دی چې زه علم حاصل کړم. دین زده کول دا هر مسلمان باندې ځان ته فرض دی او د مور او پلار د وجې نه دین پرېښول دا جایز نه دي ځکه چې وړومبی حق د الله جل شانه دی. لیکن دې دپاره باقاعده په مدرسه کې داخله اخیستل ضروري نه دي. ته داسې کو که تا مور او پلار نه پرېږدي نو یو کتاب دوه کتابه د مدرسې نه علاوه د کاروبار سره هغه ویل شروع که او دین باندې پوهه حاصله که ځکه چې یو باقاعده عالم جوړېدل دي او یو دین زده کول دي ضروري. ضروري دین چې سړی زده کوي نو هغې دپاره باقاعده عالم جوړېدل ضروري نه دي چې دی ټول کتابونه ووایي. یو کس وایي چې اقتل الاسودین فی الصلاة. تپوس کوم چې دا حدیث دی او که نه بیا موس کې او د دې معنا دا ده خو معنا نه ده لیکلي خو د دې مطلب دا دی چې مار او لړم دا ووژنئ اگر که په موس کې نو دا قتلول دا درست دي او که نه ځکه چې دې سره خو موس فاصلي. د دې حدیث مبارک مطلب د احنافو په نږدې دا دی چې کله په موس کې ته مار ووینې ته موس کې او مار ستا مخې ته راغله نو دغه وخت کې که چېرې ته د دې مار د قتلولو دپاره دا موز مات کې نو ته ګناهګار نه یې. دا مطلب دی مار ووژنه او بیا موز شروع که او که چېرې ته په هغې کې عمل کثیر دی نه کړی عمل کثیر یعنې ډېر ګرځېدل پکې نه قدمونه اخیستل نه بلکې دلته کې ته په مسله ولاړ وې مار رالو تا سره پیزار پروت دی یا لخته پرته ده په یو لاس باندې تا هغه شی واخیستو هغه لړم و مار سر ته دې راخلاص کړو هغه مړ شو نو دا دې موز هم مات نه شو او مار و لړم هم مړ شو. او که دا چې ته په هغه پسې منډې وی نو موز دې مات شو موز د سره وکړه خو ګناهګار نه ځکه چې دا زهریله شی دی تا ته او بل کس ته نقصان در رسولی شو. یو کس وایي چې زما سوال دا دی چې د الله تعالی او د هغه د رسول مینه به انسان ته څنګه حاصلېږي؟ د کوم څیز تذکره چې سړی ډېره کوي نو د هغې مینه هم په زړه کې حاصلېږي. نو که ته د الله او د الله د رسول مینه حاصلول غواړې نو اطاعت کو د الله او د الله د رسول خبره منه او د هغې تذکرې ډېرې کو. کور کې چې کښېنې نو هم د الله او د الله د رسول تذکره کو ذکر کو چې په بهر ناست نو هم الله او د الله رسول تذکره کو. د پیسې سره محبت او د دنیا سره محبت زمونږ په زړه کې څنګه راځي؟ د دې وجه دا ده چې د بچپن نه زمونږ په کورونو کې په مجلسونو کې په معاشره کې د دې څیز تذکرې کېږي ذکر کېږي. نوکري داسې او کاروبار داسې او پیسې داسې او دومره مو ګټلې او دومره موبایل یې دومره دا شو دومره دا شو. دې تذکرې سره په زړه کې د پیسې محبت راسخ شي مضبوط شي. دغسې چې کوم سړی الله ډېر یادوي نو د الله سره به محبت پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا شي. کوم څیز چې د کوم یو څیز اثر وي نتیجه وي هغه نتیجه چې اختیار کړي نو هغه شی پیدا کړي. لکه د چا چې د چا سره مینه وي نو د هغې ذکر ډېر کوي. مثلا دنیایي لحاظ سره یو کس په عشق مجازي کې مبتلا دی نو هغه د خپل معشوق او د محبوب تذکره د هر چا په وړاندې کوي په زړه یې غورېږي دا د هغې اثر دی نتیجه ده. نو او چې کله بیا سړی محبت د چا سره کول غواړي نو بیا هم طریقه دا دی چې هغه نتیجه اختیار کو بیا به یې کوه ذکر بیا کو بیا به سره محبت پیدا شي. نو د الله او د الله د رسول اطاعت خبره منل
او د هغې تذکرې په مجالسو کې دې سره د الله او د الله د رسول سره مینه پیدا کېږي. یو کس تپوس کړی دی چې په ولاړې باندې غسل جایز دی او که نه، او په ولاړې باندې غسل جایز دی، په ولاړې او په ناستې کې څه فرق نشته دی، دواړو طریقو سره غسل کولی شي، خو د خلکو په وړاندې نه، په پرده کې. یو کس وایي چې د پردۍ زنانه اواز اورېدل لا حرام دي، نو چې کله موږ په لار روان وي نو پردۍ زنانه په خپلو کې لګیا وي، نو آیا موږ هم د اواز اورو نو موږ په ګناه کې راځو که نه؟ که چېرې ته پردیو زنانو خبرو ته غوږ کېدې ارادي طور سره، نو ته ګناهګارېږي. دا بېله خبره ده چې حرام دي که نه دي، خو ګناهګارېږي چې کله ته هغې ته قصدن آمدن غوږ کېدې، قصدن آمدن په موبایل باندې د زنانو خبرې ته غوږ کېدې، د هغې نه خوند اخلې، یا مثلا دوه زنانه خپله کې لګیا دي، د هغې خبرو ته غوږ کېدې، د هغې نه خوند اخلې، نو دا ګناه ده. او که چېرې غیر ارادي طور سره د زنانو آواز په غوږونو کې پرېوتو، نو دغه وخت کې ته ګناهګار نه ګرم نه. هغې ته پکار دي چې په لاره باندې ځي نو خبرې اترې نه کوي، ځکه چې د زنانه آواز دا عورت دی. لکه څنګه چې هغې ته د بدن پرده پکار ده، دغسې هغې ته پکار دی چې د اجنبي سړو په مخ کې خپل آواز نه اوچتوي چې هغې آواز واوري. یو کس وایي چې یو سړی کافر وي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ایمان راوړي، نو آیا دغه انسان ته صحابي ویلی شي او که نه؟ نه، ده ته صحابي نشي ویلی. کوم سړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې کافر و او بیا د هغې نه پس د اسلام راوړو، چې کله هغې د دنیا نه تشریف یوړو، نو دا صحابي نه دی، بلکې دا هم صحابي نه دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ایمان راوړی او خو د الله رسول یې لیدلی نو مجلس کې نو ناست، دا هم صحابي نه دی. ده ته محترمي وایي، مسلمان دی لیکن صحابي نه دی. یو کس وایي چې زما کور والا سره 15 تولې سره زر دي او 1000 روپۍ نغدي دي، د زکات څه حکم دی؟ حضرات مفتیان کرام وایي چې په دې باندې زکات فرض دی، زکات به ورکوي. یو کس وایي چې صلات خوف حکم چې په قرآن پاک کې دی، نو دا اوس هم شته دی او که نه دا طریقه اوس منسوخ ده؟ امام ابي یوسف رحمه الله فرمایي چې دا منسوخ ده او د نورو ائمو په نزدې باندې دا طریقه اوس هم شته. یو کس تپوس کړی دی چې په کور کې روټۍ پاتې شي، نو آیا د دې خرڅول جایز دي او که نه؟ چې په کور کې روټۍ پاتې شي نو دا خرڅولی شي. که ستا په کور کې څاروی هغه ته یې ورکولی شي، مارغانو ته یې اچولی شي، او چې خرڅی نو خلک دا لنګې غوا میخې ته ورکوي، په ګوتاوه کې او په ونډه کې استعمالیږي، نو دا خرڅولی شي. یو کس وایي چې جنکۍ حفظ کوي او د هغې په خاص ایامو کې د کپړو راتلو په زمانه کې هغې قرآن پاک نشي ویلی، حفظ کوي، نو چې کله دومره چوټیانې راشي نو هغې به څه کوي؟ د هغې نه به قرآن هېر شي. نو بعضې حضرات په حجو سره په پیزۍ سره، یعنی د تلاوت په شکل کې نه، بیل د قرآن پاک د ویلو اجازت ورکوي. قرآن ته به لاس نه لګوي، په روانه به پوره آیت نه وایي، ټوکړي ټوکړي ویلی شي وایي. یو کس وایي چې د اذان په الفاظو کې که چېرې د اشهدو په ځای باندې اشهدو سره ووایي او اشهدو، نو آیا معنا بدلیږي او که نه؟ نو ته یې په زوره مه جوړو، هغه کس نه تپوس وکړه چې ته څه وایې، اشهدو وایې، ځکه چې اشهدو ویل ګران دي، البته اشهدو ویل اسان دي. نو دا اشهدو نه دی، اوږد الف سره نه دی، حمزې پسې الف نشته دی، بلکې لنډ دی، مفتوح دی، اشهدو ان لا اله الا الله. او اذان په هغه چا باندې کول پکار دی چې کوم د اذان تلفظ صحیح طریقې سره په هغې باندې پوه وي. د دې معنا بدلیږي او بیا معنا دا جوړیږي چې آیا گواهي ورکوي فلان کې، شاهده ضمیر د غایب پکې راځي. بلې ویلي دي چې د الله اکبر په ځای باندې اکبار وویلی شي، نو د دې څه معنا ده؟
نو اکبار دا جمع جوړیږي او اکبر استفهام جوړیږي. اکبر سره معنا کله کله خطا کیږي، فاسدیږي او اکبار سره فاسدیږي خو نه، لیکن ټیک نه ده تلفظ. یو کس تپوس کوي چې امام ابو حنیفه رحمه الله نه چا تپوس وکړو چې د اهل سنت څه علامه ده، نو هغوی وفرمایل ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وترى المسح على الخفین. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې دې قول کې درې صفات جمع دي چې دا درې صفات په چا کې وي نو د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو په تلار باندې روان دي. دا درې صفات دا دي: ان تفضل الشیخین، چې ته فضیلت ورکې په نورو صحابو باندې شیخینو ته، او شیخینو نه مراد ابو بکر او عمر دی. ته وایې چې ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما دا دواړه په ټولو صحابو افضل دي. صحابه دي بیا په ټولو افضل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې لاس کېښول او په منځ کې به د الله رسول بیا به فرمایل چې دا زما په دنیا کې وزیران دي او په آخرت کې به موږ دغسې پاسو د قبرونه هکذا نبعث یوم القیامه. نو په ټولو صحابو باندې فضیلت ورکې شیخینو ته، ابو بکر او عمر ته. دویمه جمله وتحب الختنین، او ته د دوو زومانو سره محبت کې. دې نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم زومان دي، او د دوو زومان نه مراد څوک دي؟ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین او حضرت علی کرم الله وجهه. د دې سره محبت کې دواړو سره، حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله عنهما سره. نو دا څلور واړه خلفا په دې کې رال، د دوو ته فضیلت ورکې او فضیلت سره محبت هم رالو، او بیا د دې دوو سره محبت ساتي. دا دویمه نښه شوه. درېیمه نښه دا ده وترى المسح على الخفین، او ته د مسح على الخفین قایلې. مسح على الخفین په موضوع باندې مسح کې، نو په موضوع باندې مسح اهل سنت والجماعت کوي چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو په لار دي، او چې کوم د گمراه او مضله گمراه کن فرقې دي هغوی مسح على الخفین نه مني. په خپو باندې مسح مني، روافض په خفینو باندې نه. دغه رنګې د دې صحابو سره د چا د یو سره دغه دشمني ده، د چا د بل سره. یو کس وایي چې د دریو وروڼو مشترکه کاروبار دی، په هغې کې به زکات څنګه ورکوي؟ هر یو به د خپل حصې زکات ورکوي، او که نه یو ورور ټول د کاروبار ټول زکات ورکولی شي؟ هر یو به د خپل حصې زکات ورکوي. طریقه یې دا ده، یا دې داسې وکړي چې هغه نور وروڼه دي یو ورور ته اختیار ورکړي چې مونږ تا ته اختیار درکو، زمونږ د برخې زکات هم ته وباسه، او د ټولو برخه برابر ده. مثلا 10 لکه روپۍ دي کاروبار کې لګېدلي دي، 10 لکه د هر ورور دي. نو یو طریقه دا ده چې هر یو ورور د خپلو 10 روپو زکات وباسي. او دویمه دا ده چې د یو ورور ته ووایي چې زمونږ د برخې زکات هم ته وباسه او د خپلې برخې زکات هم وباسه، چې د هغوی اجازت وي. نو والا چې د هغوی اجازت نه وي، د هغوی نه بغیر دی ورکړي او هغوی خبر هم نه کړي، نو دا د خپلې پیسې ورکړي، د هغوی هغه پیسې په ځای پرتې دي. دویم تپوس دا کړی دی چې مونږه ټول ټبر په یو کور کې اوسو، چې په هغې کې د تره زامن هم دي او تقریبا 50 کسان دي په کور کې، او په ټول په یو کور کې اوسي. د بعضې ودونه هم شوي دي، په دې کې پرده کول مشکل دي، ځکه چې په یو دروازه باندې ټول اوزي ننوځي، مونږه څه وکړو؟ بېلېدی هم نه شو. نو ټیک ده داسې پاتې کېدی شي، لیکن په دې کې هم پرده کېدی شي. او د هغې طریقه دا ده چې لکه څنګه ستاسو کوټې بیلې دي د هر چا، نو دغسې د کوټو مخې ته بوتکي وي واړه واړه، هغه هم کېدی شي. بله دا چې زنانه په کور کې چې د چا نه پرده ده، نو بورخه کې خو د هغه په مخ کې نه ګرځي، لیکن خپل ځان دی په پرده کې ساتي. او کاروبار په وخت کې داسې ځایونه چې د بدن ځایونه عام هغه پټ ساتل پکار دي، دا د څرګندۍ نه. مثلا د لیور په مخ کې، د تره د زوی په مخ کې لیچ بربنډې کړي، د سر ویښتې بربنډ کړل یا پنډۍ بربنډ کړي، نو دا نه، د دې پرده ضروري ده. یو دویمه دا چې مثلا لیور یا د تره زوی هغه د
خپل تر زوی د ښځې سره یا د خپل ورندار سره یوازې په یو مجلس کې ناست دی او د هغې خاوند نشته دی، نو دا پرده کول خو آسان دي. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی او ښځه او دواړه د یو بل محرم نی اجنبیات، دا دواړه ناست وي، نو په هغې کې دریم شیطان وي، دریم پکې شیطان دی او شیطان خامخا څه خبره اچولی شي. نو بغیر د خاوند د موجودګۍ نه دغسې په مجلس کې د دوه کېناستل او یو بل ته نیغ کتل، دا پرده ضروري پکار ده او دا په هر کور کې ډېر په اسانه کېدی شي. زه تاسو ته یو مختصر واقع بیان کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل رادننه شو. ام المؤمنین حضرت عایشه بیبي د ټولو مسلمانانو مور ده او د پیغمبر علیه السلام بیبي ده او د ابوبکر صدیق صاحب لور ده. ابوبکر صدیق صاحب ورسره په کور کې ناست دی یوازې په یوازې. د صدیق اکبر غونې افضل ترین شخصیت په امت کې، او بیا د ام المؤمنین حضرت عایشې بیبي غونې پاکه بیبي چې د هغې پاکۍ او د هغې پاکیت او د هغې برات الله پاک په قرآن پاک کې په خپل کلام کې نازل کړی دی. په سورې نور کې 10 آیتونه یې د هغې په برات کې نازل کړي. الله جل شانه چې هغه رب دی، خالق دی، هغه د چا پاکي د یو انسان بیان کې دا ډېره لویه خبره ده. لیکن داسې دوه کسانو په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ابوبکر یوازې ناست دی زنانه سره. وایي چې یا رسول الله دا خو مې بچی ده. ویې فرمایل چې شیطان په زړه کې لار کولی شي. دا یې هغې ته نه وی، دا یې موږ ته وی، امت ته باره یې وی چې داسې طریقې سره یوازې وخت تېرول نه دي پکار چې شیطان په هغې کې لار وم. لکه مثلا پلار او لور ناست دي او مخامخ ټیوي کولاو دی یا بل یو شی لګېدلی دی، غیر شرعي تصاویر دي په هغې کې، او دغه وخت کې چې کوم دی نو دا دواړه یو ځای په یو ځای ناست وي، نو زه تاسو نه تپوس کوم چې شیطان دغه وخت کې غلط وسوسې او خبرې نه اچوي، نو بل به څه اچوي. داسې قسم مجالسو نه ځان ساتل پکار دی. یو کس تپوس کړی دی چې د نوم نه لاندې ویښته او د ترخونو ویښته په دارو سره لرې کول او صفا کول څنګه دي؟ جایز دي؟ لرې کولی شي؟ یو کس تپوس کړی دی چې زه نعتخوان یم، په میلاد کې ماته د نعتخوانۍ دعوت راکړی کېږي، ماته هلته د نعتخوانۍ دپاره تلل پکار دي او که نه؟ ته هلته وګوره که چېرې هلته کې بدعات او خلاف شرع کارونه کېږي نو بیا مزه، او چې دا نه وي نو بیا تلی شي. بل تپوس یې کړی دی چې څنګه دلته ذکر کېږي داسې اجتماعي ذکر موږ په خپلو کورونو کې کولی شو که نه؟ نه، داسې ذکر نه شي کولی. دا هله کولی شي چې ته د چا نه بیعت او تا ته هغه جهري ذکر درکړی دی، ځکه چې دا د سلسلې ذکر دی. په دې کیفیت سره دا ذکر کول لا عبادت نه دی، په دې کې لا اله الا الله عبادت دی، لیکن دا شغل دی، دا د علاج دپاره وي، د زړه د نرمولو دپاره وي. زړه نرم شي، په هغې کې ښه خبره هم پر وځي، ګناه ترې نن وځي بهر، او دا کولی شي هله چې تعلق د بیعت تي وي. او بل یو کس مشر په کور کې هله شروع کولی شي چې هغه مجاز بیعت وي. البته د دین علاوه لا اله الا الله ویل په دې خاص طریقې سره نه، دغسې ویل چې څومره وی نو هغه ویلی شي. سبحان الله، الحمدلله، چې څومره ادعیه او اذکار په احادیثو کې راغلي دي، نو خاص طریقه چې حدیثو کې شته هغې سره یې کولی شي، او که خاص طریقه احادیثو کې نشته دی او اسلافو نه د علاج په شکل را روانه ده، نو بیا ځان ته نه شي کولی تر څو پورې چې چا سره تعلق نه. یو کس وایي چې د یو سړي کور خپل دی او لږه قابل کاش ځمکه یې هم ده او د د میاشتې آمدني 50,000 روپۍ نه کمه ده، آیا دې سړي ته زکات ورکولی شي او که نه؟ زما په خیال خو ده ته زکات نه شي ورکولی، ځکه چې دا ډېرې پیسې دي او د ده ضروریات به پوره کېږي. یو کس وایي چې زمونږ په جومات کې 2 وختو مزونو کې قاري صاحب نی، د هغه په ځای باندې 2 وخته مزونه یو امي سړی ورکوي، په هغه پسې یو طالب علم هم ولاړ وي، د هغه مز ورپسې صحیح دی او که نه؟ د دې امي کس قرات قسم وي او د فرایض او واجبات اهتمام په مز کې کوي، نو بیا په ده پسې مز جایز دی. او که د ده مز کې مفسدات وي، بیا مز د دم نه کېږي، د خلکو هم نه کېږي. او که چېرې د ده تلفظ صحیح نه دی
او بیا هغې سره معنا خطا کېږي نو بیا د پسې موس ټیک نه دی د ده په ځای باندې داسې کسو درول پکار دي چې د هغه تلفظ صحیح وي او د موس په مفصلاتو باندې پوه وي. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی جاهل سړی داسې ووایي چې د نن سبا مسلمانانو د قادیانیان ښه دي د دې سړي سره تعلق ختمول څنګه دي او د دې سړي شرعي حکم څه دی. دا لفظ ویل چې د نن سبا زمانې مسلمانانو قادیانیان ښه دي دا کلمه د کفر ده ځکه چې د قادیانی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې ایمان نشته د دې سړي سره تعلق ختمول پکار دي. لکه بعضې خلک نن سبا بعضې معاملات د چا وویني چې معامله کې دروغ وایي غش کوي نو دی وایي چې د دې مسلمانانو نه خو پیرنګیان ښه دي او د دې نه خو یهودیان ښه دي نو دا کلمه د کفر ده. داسې ویل هرګز نه وي پکار ځکه چې په پیرنګي او په یهودي کې ایمان نشته په مسلمان کې ایمان دی او دا مسلمان چې دروغ ووایي او دوکه کوي او معاملات یې ټیک نه دي ده ته د دین او ایمان دا نه وایي بلکې ده ته شیطان وایي دا اعمال له کفر دي د د ایمان او د اسلام خدای د دې کارون نه منې کوي لیکن د دا عادت اختیار کړی دی نو دی ګناهګار دی او چې ایمان په ځای وي نو مؤمن فاسق دی ګناهګار او هغه کافر دی او د کافر نه مؤمن فاسق ښه دی ځکه چې کافر به همیشه په جهنم کې پروت او مؤمن فاسق به ورځ د جهنم نه روزي او جنت ته وځي. یو کس وایي چې قرآن کریم کې الله جل شانه د اوو ځمکو ذکر کړی دی دا ساینسدانان وایي چې ځمکه یوه ده د دې جواب څه دی نو یو عرض خدا دی چې کائنات الله جل شانه جوړ کړي دي ساینسدانانو نه دي جوړ کړي چې خدای وایي چې ځمکې اووه دي نو موږ یې منو زما خو په ایمان دی ستاسو په شته که نه ټولو په ایمان چې ځمکې اووه دي کیفیت یې څه دی هغه الله ته معلوم دی کېدای شي دا نور ځمکې چېرته کې وي ده ته پته نه لګېدلي پخوا به ساینسدانانو وی چې ځمکه ولاړه ده او نور روان دی دا ساینسدانانو وی ښه د یونان بیا یې وروستو چې کوم دی نو د دا رایې بدله شوه بیا یې وی چې نور روان دی ځمکه ولاړه ده او اوس وایي نور هم ګرځي او ځمکه هم ګرځي نو د ساینسدان رایې خو بدلیږي د هغه خپل تحقیق دی الله جل شانه دا سیزونه نه دي ذکر کړي ځکه چې دا د هغه کائنات دي د دې سره زمونږ فلاح او نجات خدای پاک تړلی نه دی لیکن چې الله څه ووایي نو موږ هغه منو. اوس قرآن پاک کې د اوو ځمکو تذکره راغلي ده نو موږ وایو چې اووه ځمکې شته څنګه دي الله ته پته ده. بعضې حضرات مفسرین وایي چې دې نه اووه سیارې مراد دي اووه سیارې دې نه مراد دي او بعضې حضرات وایي چې د ځمکې اووه طبقات دي طبقات یعنی ځمکې یو بل سره جوختې دي یو طبقه یې ده بیا هغې پسې بله طبقه ده او دا طبقات ساینسدانان هم مني نو دا طبقات نه مراد دي د اووه ځمکو نه. او په دې دنیا کې یو جزیره ده هغې ته موریشیس وایي موریشیس په سمندر کې ده یو وړه جزیره ده د هغې زما یو ملګری موږ سره یو ځای سبق وی نو د هغې په علاقه کې هغه ووایي چې زموږ په علاقه کې یو ځمکه ده هغې کې اووه قسمه اووه رنګه ځمکه خاوره ده یو رنګ دی پورته بیا د هغې د لاندې بل رنګ دی بیا د هغې د لاندې بل رنګ دی بیا بل رنګ دی اووه رنګه داسې دي چې لکه چا بالکل ته به ته یو د بل له پاسه هغه رنګونه ایښي قدرتي الله جل شانه جوړ کړي داسې دي کیدای شي چې هغه ته نه مراد به هر حال هغې توجیه سم کیدای شي لیکن چې الله جل شانه فرمایي نو موږ یې منو. یو کس وایي چې زمونږ نیکه نه د 3 کالو مزونه قضا شوي د بیمارۍ د وجې نه هغه د کټ نه اوچتېدی نه شي او زمونږ 15 لکه روپۍ د موټروی په سلسله کې راوتي دي چې هغه زمونږ کور یې خراب کړی او د هغې مونږ ته راکړي دي آیا دا پیسې مونږ د دې مزونو په ادایګۍ کې او په فدیه کې ورکولی شو که نه. یو مسله خو دا ده چې ستاسو نیکه نه دا مزونه قضا شوي دي ځکه چې پاسېدی نه شو چې کوم سړی پاسېدی نه شي هوش او حواس برابر وي نو هغه ته مزونه قضا کول نه دي پکار بلکې په کټ کې په پروتي باندې مز کول پکار دي. چې د یو سړي هوش او حواس برابر نی دی پوهېږي نه په مز باندې نو داسې ده لیکن که چېرې یو سړي هوش حواس مازغې بالکل کار کوي
صرف دومره ده چې د جماعت ته نشي تللی کټ نه نشي کوزېدی نو په کټ کې دی مسکی الله جل شانه په انسان باندې د هغه د وس نه زیات تکلیف نه اچوي دته قضا کول نو پکار. دویمه دا ده چې کله دا مزونه قضا شول نو د دې نیکه د خپلې چې کومې پیسې دي ذاتي د ملکیت دی دا کفاره به د هغې نه ورکولی کېږي دا فدیه د مزونو او د هغه په نوسو باندې یا د هغه په زامنو باندې دا فدیه واجب نه ده. البته که چېرې زامن د هغه د هغه نوسي د هغه غاړه خلاصول غواړي نو هغې خپل مال ورکولی شي. یو کس وایي چې زه حافظ قرآن یم زما عمر تقریبا 40 کاله دی او د استنجا کې د احتیاط مسله ما واورېده په هغې ما عمل شروع کړو نو زما استنجا تقریبا 15-20 منټه کې وچېږي. د دې نه مخکې صرف ما د اوبو استعمال کولو کله مې دې طرف ته خیال نو تللی او زه د دې تېرو مزونو څه وکړم. یو مسله خو دا ده چې د 15-20 منټه تا یاد کړي دي نو دا سې مه کوو دې سره سړی د وسوسې په بیمارۍ کې مبتلا شي. بس لږ ساعت معمولی په لوټه باندې یو 3 ځله سړی ټوخی وکړي یا په پخپه باندې واړی یا یو څو قدمه وګرځي بس دې سره استنجا وچېږي چې په دې باندې 15-20 منټه اخلي نو بیا به ته شیطان وایي چې ستا استنجا د سره وچېږي نه او هغه به در باندې هر څه خطا کړي نو دومره وخت په باندې مه لګو. او دویمه دا ده چې کوم مزونه دي کړي دي نو که په هغې کې یقینا تا ته پته وي چې زما بول به راتلل ساس کې او ما مز کړی دی هغه مزونه دي نه شوي او که یقین دی نه شک دی نو هغه مزونه دي شوي دي د هغې باره کې بیا سوچ وکړو. یو کس وایي چې بعضې خلکو په رمضان کې په خپله حجره کې قاري صاحب راغوستو تراویح به کولې اوس د هغه خپل ماشومان دي حفظ قرآن مکمل کړی دی د یو عمر 14 کاله دی د بل 14 کاله لیکن د دواړو ګیره نه ده راغلي آیا په دې پسې تراویح کېږي او که نه د کوم عمر چې 14 کاله دی په هغه پسې تراویح کېږي ځکه چې د 15 کالو عمر د بلوغ عمر دی چې د 14 کالو شو نو دی حکمن بالغ دی اگر که د ګیره نه راغلي په د پسې تراویح کېږي. بهتر دا ده چې کوم خلک په بیټک کې په حجره کې په کور کې ختم قرآن کوي په جماعت کې د فرض مس کوي او بیا د کور ته ځي او تراویح د په کور کې کوي او وتر د بیا کور کې